السلام علیکم ګرانو پښتنو عزیزانو 13 تاریخ اگست سما په هوم ډپارټمنټ لاهور کې ل ایډیشنل سیکرټري هوم ډپارټمنټ او ډیپټي سیکرټري هوم ډپارټمنټ سره سکومه د ما پیشي وسوه دغه د چکوال د خلکو په باره کې نو په دې کې ظاهره خبره ده نورم ناستول سوال جواب باره کې کوم د ګورمنټ کومه پالیسي جوړه کړې ده دې پالیسي باندې مې بیس ورسره وکړو له دوی سره او هغه سړي کوم چې ګرفتاره ول نه کسان له ننه جخه څو میاشتې مخکې خبره وه هغه الحمدلله ټوله ریلیز ول یو سړی پاته و هغه هم پرون په اډر باندې بیس بعد دا اډر وسول سي دا دې هم پرېښول سي نو الحمدلله هغه هم پرېښو سو له هغه بغیر سا کوم د موږ د ما او د دوی کومه گفتگو او سوالونه جوابونه ول هغه یو څه تاسو ته او کوم څه د ګورمنټ جوړه کړه پالیسي ده په دې باندې بار بار وایم دا ناروا پالیسي ده دا غیر عیني غیر قانوني پالیسي ده دا یو وړام نه لري دا پالیسي چې د کوم ترتیب لپاره جوړه شوې وه هغه چې کې لاس ولګېد اوس یې په ټوله پښتانه باندې دا په دغه ګورمنټ کې په پښتنو باندې راواچوله دا پالیسي الان کې ایس او فیز ورته یای هغه څه لا نه ده څه قانون نه ده هغه نن هم بدلېدی سي سبا هم بدلېدی سي په تیر ګورمنټ کې بدلېدی سي په دې ګورمنټ کې بدلېدی سي داسې نه ده لازمي چې هغه پالیسي به تر ابده یا به دا پالیسي د پښتنو دپاره وي دا یو ناروا سلوک له پښتنو سره شروع ده دا خبره یاد ولرئ په دې باندې چې کومه ایډیشنل سیکرټري ہوم ډپارټمنټ ہوم سیکرټري وه ہوم سیکرٹری میڈم رتیائی یہ ایس او فیس کا یہ مطلب تو نہیں ہے سے دای با مطلب پاغه گورنمنٹ کې لاگو دا دا به لاگو دا خو قانون نه ده دا یو پالیسی ده مال بالکل دا یو پالیسی ده بیا ما بار بار په دې خاندان کې یو ور نیکه و په ور نیکه باندې به ما زور کاو دې کوېسچن وکاو چې په دا ور نیکه باندې ولې زور کوي غفور باندې ما ولې ته بیا نو ما مکمل واوره لږ په تفصیل مې واوره کنسایز مکمل داسې شارټ فارم کې به زه تا ته خبرې کوم ته مې واوره جی ما ول ګورمنټ په 2017 کې یو پالیسي جوړه کړه په هغه پالیسي کې دا خبره وکوله چې 1900 یو کم اتیا لاندې کاغذان به راوړي هغه خلک د چا شناختي کارډ بلاک کړي یا د چا د ګورمنټ جخه د پاکستان جخه هغه کاغذان اخیستي دي په غلطي ناپوهي یا په لالچ کې کوم کاغذونه یو ای سی سی کارت ده یو پی او آر کارت ده د افغانستان د خلکو لپاره جاری کېدل یا چا بارډر کراس کړی یا د هر هغه وجه چې د چا شناختي کارت بلاک کی د بلاک شناختي کارت د خلاصولو لپاره به دا کاغذان یو لیست جاری کوم ویلې په هغه لیست باندې جاری کېده کې چې موږ سره د چا سره دغه ډاکومنټ شته چې په هغه لیست کې هغه سړی قابل قبول پاکستانی ده هغه د موږ دغه سړی ده غفور خان نمیش غفور خان د بوشي خان رور ده بوشي خان بابر خان توشي دا سره ورونه دي نو ته صدیق دا ته یو ورور پاکستانی ده بل افغاني قرار کوي بیا په دې کې 15 کسان د دوی په لیست کې داسې ول چې هغه ډیفولټ سوي دي ما ول د تا په لیست کې او د های کورټ راولپنډۍ په بینچ په لیست کې دا خلک ډیفولټ سوي دي لیکن دغه د چکوال اداره ډي سي او د هغه جی متعلقه انتظامیه د ځان بچاو کولو دپاره او د ما د کیس ما په دوی باندې الحمدلله خدای برای راکو په هغه باندې دوی ځان صفا ثابته کول او ځان بچاو کولو دپاره دوی دا راپورټ پیش کړی ده چې دا خلک موږ ډیپولټ کړي دي مال هغه ډیپولټ نه دي هغه دا د پاکستان کې دي که ته غواړې زه به اوس پیش کوم او د هوم ډپارټمنټ هوم سیکرټري سره ما الریډي پیش کړي دي دا خلک چې دا دلته پاکستان کې دا غلط راپورټ ده او بل ما ولې که ته چیرې داسې وکې 15 منټه به ما او تا دا خبره هم سره ومنو چې دغه خلک بالکل ډیپولټ سوي دي مال ته ډیپولټ کوي کوم خلک د تا پالیسي انتهایی ناروا غلطه پالیسي ده هغه ته څوک ډیپولټ کوي کوم بچیان چې ته ډیپولټ کوي د هغه پلار هم ته ډیپولټ کوي او د هغو مور
او د هغه نانا ابو او نانې او مماګان مکمل د پاکستان ډاکومنټس لري، ته د هغې بچیان او د هغې میړه ته ډیفولټ کوې، دا د تا قانون ده یوه. او بل یو ورور بل ورور بل ورور دا بار ګرځي، یو ورور د ننیستی ده، دا د تا پالیسی ده. او د هغه سړي چې څوک د ننیستی ده د هغه د بچیان پرېښول دوه او د هغه د کور والی پرېښوله. هغه بچیانو عمره څونه دي؟ عمرونه تر 10 کلو بالا دي. د دغه دا مطلب څو چې د 150 کلو مخته واده سوی خلک دي. دا نو چې واده یې سوی ده میړه ته ډیفولټ کول غواړي، نیولی دي ده او کور والی به په پاکستان کې. دا پالیسی څنګه پالیسی ده؟ هغه هم یو 15 منټه داسې ناست وو، میډم وه، میډم عایشه نومیږي، اډیشنل هوم سیکرټري ده د لاهور د پنجاب. نو ما ول دا پالیسی ده، دا پالیسی ما ول څه جواز لري د پښتنو؟ او بل مال نامې پښتون راسي نادرته د احکام جاری شوي دي چې پښتون رالی پښتو یې ویله، هغه به تا ته د 1978 ډاکومنټس درکوي، بیا ته د کارډ ور رینیو کوه، بیا ته د کارډ ور جوړوه، بیا به ته د بچیانو کارډ ور جوړوي. دوی به تا ته د 1978 ثبوت پوخ ثبوت راوړي د مور له طرفه هم د پلار له طرفه هم. مال پاکستان سټیزنشپ ایکټ په تحت باندې نه نادره ایکټ کې بدلون رالی، سیکشن 5 کې چې د مور له طرفه ریکارډ مکمل وي، که د پلار له طرفه ریکارډ مکمل وي، دا بچیان به کارډونه جاری کیږي، دغو ته به څه نه ویل کیږي. مال د تا په پالیسي په مطابق د چکوال د انتظامیه په مطابق 15 کسان ته ډیپورټ کوي او رپورټ هوم ډپارټمنټ ته پیښوي چې ما ډیپورټ کړي دي. هغه رپورټ ته های کورټ بینچ راولپنډۍ ته پیښوي چې ما ډیپورټ کړي دي. کوم خلک ډیپورټ کوي؟ هغه خلک ډیپورټ کوي چې د هغو د مور د پلار د نیکه شاته ریکارډ مکمل او تی ډیپورټ کوي. دا پالیسی څنګه پالیسی ده او څنګه لاګو کیږي؟ دا دونه شار ناپرسان ولی ده. زه به 15 منټه د سره ومنم چې ته ډیپورټ کوې، بالکل تا ډیپورټ کړي دي، لیکن هغه ډیپورټ کېدا به د تا د غاړې توق جوړیږي. زه خو تر دغه حده پورې نه پرېږدم دا کیس، زه خو دا کیس په مخ وړم، ولې سپریم کورټ ته ځم ما ویل. داسې دغه پالیسي انتهایي غلطه پالیسي ده. بیا یا یې صحیح ده، خدای به خیر کړي، موږ ته 2-3 ورځې ټیم راکړه. مال ټیم زه څنګه درکړمه؟ 2-3 ورځې ټیم نور هم درکړمه. د ما سړی دی نه ده، هغه سړی را خلاص که، بیا زه له تا سره 2 ورځې اخلي، 15 ورځې اخلي، 10 ورځې اخلي، وای اخله. خو دغه پالیسي برای مهرباني راته بدله کوي. دا پالیسي مې انتهایي غلیظه پالیسي ده، ناروا پالیسي ده. ما 2-3 وارې کوشش کړی ده چې زه د دې پالیسي په تحت باندې په های کورټ لاهور کې بحث وکوم، خو زه کله هم دا ټچ ورکم، هغه جسټس ما ته په خپله یایي، فاروق حیدر صاحب سره د ما دا خبرې شوي دي، جسټس فاروق حیدر صاحب هغه ما ته یایي انور جان صاحب हम गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते. गवर्नमेंट पॉलिसी नारवा पॉलिसी د چیلنج کولو قابل پالیسی او زه د هغې پالیسي په خلاف نه ځم. دا څنګه خبره ده؟ افسوس خبره ده. نو مطلب مې دا ده چې هغه پالیسي پښتنو ورونو، قدرمنو، مشرانو، سردارانو، ایم پی اے ایم این اے صاحبانو، سینیټر صاحبانو، کاروباریانو، دا ناروا پالیسی ده. هر پښتون باندې دا نه لاګو کیږي. بیا په دې بیس کې ما دا هم ورته وویل، مال 2 منٹ کے لیے مجھے اگر کوئی ایسے ڈاکومنٹ دکھائے جس سے یہ ثابت ہو کہ میں افغانی ہوں، پھر بھی بات ٹھیک ہے. میرے پاس ایک افغانی ڈاکومنٹس تک نہیں ہے. وہ جو عرضی ڈاکومنٹ جاری کیے جاتے ہیں ایس سی سی پی او آر کارڈ، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، پھر بھی میں افغانی ہوں، پھر بھی مجھے اریسٹ کیا جاتا ہے. اتنا ناروا سلوک. الحمدلله هغه خلک را خلاص شول. نور مزید بله ویډیو به درته جوړوم انشاءالله، مکمل اګاهي به درکوم. د دې کیس مکمل مزید یې هم نه پرېږدم. دا خلک به پاکستاني کوي، بیا به یې پرېږدو انشاءالله. داسې دعا پکار دی، محنت او کوشش او منډه کوله په موږ را پرېږدي، کوو بیا در سره قانوني منډه به در سره کوم انشاءالله.